نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبه له ولا شبيه له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اکبر. پنوم د الله چې بیان د عظیم مهربان او زیات مهربان دی. اوه پیغمبره شان د خبردار الله یو دی. اوه پیغمبره هغه الله چې د خلق د حسب او نسب تپوس کوي الله یو دی. الله به نیاز دی. نه د نسب پیدا لري نه د چا پیدا دی نه د الله هم سره برابر شته. پنوم د الله چې بیان د عظیم مهربان او زیات مهربان دی. وای پیغمبر پناه غواړم پرب د سبا باندې د شر د هغه نه چې پیدا کړی دی او د شر د هغه شپې نه چې کله خورو پوره شي او د شر د هغه په هونکو نه په غوټو کې او د شر د هغه کې نګر نه چې کله کې نه کوي. پنوم د الله چې بیان د عظیم مهربان او زیات مهربان دی. وای پیغمبر پناه غواړم پرب د انسانانو بادشاہ د انسانانو معبود د انسانانو د شر د بار بار وسوسې اچونکي نه چې په زړه حمله کوي په شا تختي هغه چې وسوسې اچي په سینو د خلقو کې د پیریانو نه او د انسانانو نه. عزتمندو د قرآن مجید درس تاسو دیزی پوری واورېدلو. د قرآن مجید د آخري سورتونه دي. عام طور باندې د آخري محفل ته چې خلک راځي نو دا اورېدلو سره مقصدي خبره او غرض د هغوی دعای او په د آخر کې د قرآن په محفل د قرآن په اختتام کې د قرآن چې آخر ته ورسېږي نو په دې ټایم کې دعا ډېره قبلېږي. عرباض ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله قرآن اختتام ته ورسېږي نو په دې ټایم کې دعا ډېره قبلېږي. دا حدیث اتقان فی علوم القرآن نقل کړی دی. علامه طبري نقل کړی، علامه دارمي نقل کړی دی. او په صحابو کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او د ابو امامه باهلي رضی الله عنه طریقه کار هم دا و چې هغوی به قرآن آخر ته ورسولو نو خپل اهل عیال خلک پرې راغونډ کړو دعا به یې کوله. په تابعینو کې د محمد ابن سیرین، حسن بصری، سعید مسیب رحم الله داویم طریقه کار داو. لہذا دعا هم کیږي او دا صورتونه په دې کې ډېر بحث دی. خو زه مختصر بحث کوم. کارونه ډېر دي، یوه ورځې مسلې ډېرې د دې وجې نه مختصر بحث کوو. دې صورت ته صورت اخلاص وي. قرآن مجید کی دا واحد صورت ده چې په دې کې مخلوق ذکر نه ده، ټول خالق تشت الله د وحدانیت او یووالي خبره ده. د دې وجې نه دې صورت ته صورت اخلاص وي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله وتر يحب الوتر. دا الله تعالی وتر خوښتي عبادت کی. مراد وتر نه هغه عبادت خوښته چا پاکي. الله یوازې دی، یو دوی دی،
هغه عبادت خوښ دی چې خالص وي، پاکي ریاکاري نه وي، پاکي شرک نه وي، پاکي بدعت نه وي، پاکي بل داسې نقصان نه راغلی چې عمل یې خراب کړی، عبادت یې خراب کړی. الله ته داسې عبادت چې دا سره دا مقبول دی. نفس عبادت نه، عبادت صالح عبادت، عمل صالح. دا مطلب نه دی چې بعض خلک ذہن گداری چې لکه قرآن کې الله فرمایي چې احسن عملا، خیسته عمل کوي، عمل صالح کوي. وګور عمل نه دی ټیک کوي، ښه خبره کوي، خو چې کومه طریقه پیغمبر ښودلې ده د هغې نه خو به روګرداني نه شي اختیارولی. وایي ماسپښین مونځ 4 رکعاته دی، نو الله تعالی وایي چې ښه عمل کوئ ته به 2 رکعاته کې 4 رکعاته به کې، یا د جمعې 2 رکعاته دي، نو الله وایي چې ښه عمل کوئ ته به 1 رکعت کې. نه د اوږد مطلب دا دی چې شریعت نه به وځي، نه د لنډ مطلب دا دی چې شریعت به پرېږدي. کومه طریقه چې پیغمبر ښودلې ده په هغې طریقه به روانې. دا ډېر ګران کار دی، خفه کېږئ مه. چا ته چې ته ووایې چې ته ښه سړی نه او هغه واقعي ښه سړی نه، نه جګړه کوي. او چې کله ورته ووایې چې هلکه ته ښه سړی، نو که دی ښه سړی نه دی نو هم دې سره دی ښه سړی دی خوشحاله شي. خو قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې دا لحاظ نه کوي، دا بې لحاظه کتاب دی. په مخ د ځمکې واحد کتاب قرآن مجید دی، په هر کتاب کې لحاظي، یا د مسلک لحاظي، یا د رائے لحاظي، یا د اجتهاد لحاظي، د امام لحاظي، کومې پارټۍ والے چې لیکلی د هغې لحاظي. اوس که احنافو کتاب لیکلی ته چې د احنافو خبرې به کړي، نورې به پرېښي، او که نورې ذکر کړي نو هغې په 2م نمبر کې ذکر کړي، په 3م نمبر کې. دغه شان دي که پارټو والے لیکلی هغه په خپلې پارټۍ صفتونه به لیکلي. لیکن واحد کتاب قرآن مجید دی چې دا بې لحاظه کتاب دی، نو ویونکی به بې لحاظه وي. اول دې خبرې لحاظ نه کوي چې یاره زه څوک یم او زه چا ته لیکلی یم. اول دې خبرې لحاظ کوي چې زه څه یم او د چا کتاب یم او څنګه یم. دا واحد کتاب دی. اقیم الصلاة تا تم وی او خزی تم وی او عربی تم وی او عجمی تم وی، بالماز تا تم وی او بل تم وی او بل تم وی او بل تم وی. سودخور هر څوک چې هغه ته سودخور وي، خو چې سودخوري. حرام خور هر څوک چې هغه ته حرام خور وي. د دې نه قرآن بې لحاظه کتاب دی، در چا لحاظ نه کوي. یو ادب دی، قرآن با ادب کتاب دی، با ادب کتاب دی. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې کله مخاطب کېږي نو ورته څه وایي؟ یا ابتي، و بابا جانا. پلار ورته هم نه وایي و پلاره، یا ابتي پښتو کې مونږ وایي و بابا جانا. یا ابي چې وایي و پلاره، یا ابتي معنا دا شوه چې و بابا جانا. بچوړي ته وایي یا بنیه. لقمان حکیم خپل وایي یا بنیه و بچوړیه، یا بنی یا وزویه، یا بنی او بچه. دا ادب دی. قرآن با ادب کتاب دی، خو بې لحاظه کتاب دی. د چا لحاظ نه کوي. مخه ته چې څوک هم راځي نو هغه به لو کېږي، که ټیک کو پاتې کېږي به، که بد دی ختمېږي به. لہذا لستونکي به هم داسې وي. لہذا دا صورت خالص د وحدانیت صورت دی. په دې وجه باندې ډېر لوی قدر دی، لوی قیمت دی. 14 کاله نبي علیه السلام د دې صورت په مضمون باندې، په تعویل باندې، د دې صورت مضمون او تعویل سره لا اله الا الله. د صورت اخلاص تعویل او معنا لا اله الا الله. په لا اله الا الله باندې 14 کاله مهنت کړې ده، 14 کاله مهنت یې کړې ده. او دا دومره ترخی خبرې دي. توحید بیانول په دې زمانه کې تاریخ ته، او په مخکې زمانه کې تاریخ او په هر زمانه کې تاریخ دی. نوم ګټل ډېر ګران کار دی. تاسو ته پته؟ نوم ګټل ډېر ګران کار دی. یو نوم چې وګټو قاری صاحب، و قاری صاحب نوم خو وګټو، خو ګوره بیللی چې کوم دی قاری صاحب ځان تیار ساته، ګوره په یو سیکنډ کې بیللی کېږي. مولانا صاحب او شیخ صاحب او امیر صاحب او پلانکې صاحب او پلانکې صاحب دا ګټل ډېر ګران کار دی. خو چې کله دې وګټو دا نوم، نو ګوره بیا بیللی کېږي ډېر زر. دا به راټینګې، دې پله به ګورې، دې پله به ګورې، هر طرف ته به ګورې، خپل ځان به برابرې. د خلکو خبرې چې حقیقت وي ځان به دې ساتي. نبی علیہ السلام 40 کاله کې نوم ګټلی دی، خو هغه ته بې محنته میلاو شوی. نبی علیہ السلام چاته څه ویل هم نو امین او صادق ورته خلکو وایو.
عربو سردارانو سرکشانو باغیانو هغه باغیان چې هغه په بغاوت کې نمونه ده هغوی نبی علیہ السلام ته امین او صادق وایو ولید زوی د مغیره ازان ته ریحانة العرب وی ریحانة العرب دا باره کې علامه سهیلی د تاریخ او سیرت یو کتاب دی علامه سهیلی روض العنف روض العنف کې نقل کوي چې ولید ابن مغیره په نبی علیہ السلام سره څومره مینه کوله او هغه به د عربو ته ویل زه ستاسو رازق یم انا ریحانة العرب زه د عربو رازق یم او سرکشي بغاوت په خپل ځای باندې ځکه چې مالدار و دومره مال ورسره تفسیر روح المانی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کوي په اخر سپاره سورۃ عامه تساءلون کې چې 1 کروڑ درهم د سالانه آمدنو 1 کروڑ درهم 1 کروڑ درهم نه ډېر غټ شی جوړیږي په خپل ول ضربونه ورکوي د 500 درهم نه تقریبا 156 تولې سپینزر جوړیږي 156 تولې سپینزر دا 500 او د 1000 نه تقریبا 300 کا 300 تولې د 1000 درهم نشوي نو د 1 لک درهم نه څومره جوړی شوی بیا په 100 کې ول ضرب ورکړو څومره جوړی شوی 1 کروڑ درهم سالانه آمدنه فخر به کو تکبر به کو کم زامن چې ور سره زامن زامنو مشهور روایت خو لستی لیکن غیر مشهور کی دیار لس یا اول لستی ټول خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وګوره دغه شان دي کسانو هغه د تجارت مال چې راوړو را بغه نه ټول عرب چې څومره د مکی چاپیره مضافات دل به روټي کوله یو ځل روټي کړی دا او نبی علیہ السلام هغه نشته الګ ته دوی ناشتي په خوانه ولا طریقو تاسو هم کوله کنه په خوانه چې کله واده وسته نار سره شوی دي په خوانه جو واده جمعه مولوی سے به بوتل دي یره جوړل دي واده یا دي خیرات د روټي افتتاح کو دا سنت طریقه ده د دې افتتاح کو تاسو راشي بس د دې یو نوړې واخلې دعا وکړي اوس خو سیده شروع کوي پته نه لګي نبی علیہ السلام پیغمبر نو په دا وخت پیغمبري اعلان نه دی کړی ځوان دی ولید د مغیره ډوډۍ تیار کړې د خلک راغلي ناشته په انتظار ډېر لیټ شو خلقو ته ویل چې ابو ریحان یا ریحانة العرب لګي نمړو شو محمد صلی الله علیه وسلم بکله راځي او نشته اور ته چاغه نه راغله او هغه ته اولنې نونې نیو چې تکړی تاسو د روټي افتتاح نشي کولای نبی علیہ السلام چې کله راغې صادره ورته خور کو نبی علیہ السلام کې نستو روټي افتتاح وکړو خلکو افتتاح وکړه ان څومره مینه سره کوله عتبه سره څومره مینه کوله شیبه سره څومره کوله ابو جهل سره څومره کوله ابو لهب سره څومره کوله ابو لهب زامن چې عتبه او عتبه هغه په خپل لار دی چې ته د کشر واره تمره قدر کې صادر او تخور کې پاغه پاسه کې نه هغه ورته دي کې کمالات دي تاسو نه پیږي خو لیکن سره د دین امین او صادق خو چې کله د دې صورت د سورۃ اخلاص معنا او تعویل خلق ته بیانو وانذر عشیرتک الاقربین اخر رشتہ داران چې کوم دي نه سکه هغه وای روا نبی رسول الله د صفاده رګی ته وختلو خلکو ته وای چې خلکو زما په باره کې تاسو خیال لري چې ټول عمر کې دروغ ویل دي نو ورته جواب کوي چې ما جربنا علیک کذبا مونږ پتا باندې دروغ تجربه هم نه کړې لکه بعض وخت کې سړی نه نیک کیږي نو خلک وایي مړه ګورو چې دې اسی ځان نیک کوي او واقعي نیک ته نو داغه معلومات کوي داغه د کاروبار معلومات کوي دا کورنۍ معلومات کوي د دوستانو معلومات کوي چا سره کینی پاسي نبی علیہ السلام ته وایي چې ما جربنا علیک کذبا هم پتا باندې دروغ تجربه هم نه کړې تجربه تمره ستره وکړه تاسو ته چې دې غر راخوا یو لخر په تاسو باندې حمله کوي یو لخر تاسو باندې حمله کوي دا سره منی ول چا بالکل من نو په تاسو باندې یو عذاب را روان دي دا عذاب نه ځان بچ کې ځان تی وساتئ سما سره سیب یو کلمه دا اومنه تاسو په عربو عجم حکومتي نو دوی ورته ویل ور سره هغه ابو لهب چې هغه د نبی علی السلام دومره مینه سره کړی و چې رسول الله کله پیدا شو نو د په خوشحالي کې په پیدایش کې خپل وینځه سبیه رضی الله عنها
چې د نبی علیه السلام رضاعي مور ده هغې ازاده کړه. لیکن هغه سړی ورته وایي چې یو خبره ده سل خو منو او یو منئ څه خبره ده ویقولوا لا اله الا الله تفلحون دا خبره سره ومنئ چې لا اله الا الله. هغه ابو لهب چې 40 کاله امین او صادق ورته وایو، هغه مشرکان چې 40 کاله امین او صادق وایي څه ورته ویلو؟ پلار ولې یاد کړو؟ نه. نیکه ولې یاد کړو؟ نه. نسب ولې یاد کړو؟ نه. حسب ولې یاد کړو؟ نه. څه ولې یاد کړو؟ چېرته کاروبار کې ورسره جګړه راغلې وه، په پوله ورسره جګړه راغلې وه، په برید ورسره جګړه راغلې وه، په څه شي جګړه راغلې وه؟ هېڅ هم نه و. نه خاندني داو پیچو، نه د مال و دولت څه مسله وه، نه نور هم څه د مشرۍ د حکومت مسله وه. څه ورته وویله چې دوی قار شو؟ قانون دار تاسو په دې پوهېږئ په دې بازار کې بعضې کسان ګرځي لیوني، نو بعضې خلک هغې ته اشاره وکړي، نو خلک په څه پوه نه شي او لیونی کاڼي راخلي سړی ولي، کاڼي راخلي سړی ولي. نو دې سړي خلک دی لکه تا ته څه وویله؟ ویل ما ته اشاره وکړه، زما د مزاج، زما د نظریې، زما د عشق، زما د سوچ او د فکر او زما د محبت خلاف خبره کړې ده. نبی علیہ السلام سے اشاره وکړه، هغه اشاره د ابولهب د نظریې خلاف وه، هغه اشاره د ابولهب د مینې خلاف وه، هغه اشاره د محبت خلاف وه چې کومه ابولهب په زړه کې د بوتانو سره ساتلی و. نور د څه نه دی ویلي، وایي لا اله الا الله. بوتان څه نشي کولی، غیر الله څه نشي کولی، انسانان څه نشي کولی، پیریان څه نشي کولی، دیوان څه نشي کولی، هر څه چې کوي الله یې کوي. معبود برحق الله دی، لا اله اسم نشته الا الله یو الله دی. نو هغه د مخکې نه دا ویلو چې یقربون الی الله زلفا، موږ خو د بوتانو بندګي دې دپاره کوو زموږ سفارش به کوي. اصل خبر هم دا ده چې د دې صورت مضمون یې ورته بیان کو لا اله الا الله، بس په کاڼو باندې شو. تبا لک لهذا جماعتنا، نعوذ بالله تبا چې تا موږ د دې دپاره راجمع کړي وو په کاڼو باندې ولي. دا صورت ته واقعي د دې قدر و قیمت ځکه زیات چې دې کې خالص د الله وحدانیت، خالص. نبی علیہ السلام نه سعید ابن زید ابن عمرو رفیل تپوس وکړو. سعید رضی الله عنه په عشره مبشرو کې دی. عشره مبشره صحابه دي، هغه 10 کسان دي چې هغې ته رسول الله خوشخبري ورکړله د جنت. نور هم صحابه شته خو دا مشهور په عشره مبشره دي چې په هغه کې خلفای راشدین دي، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین. 4 کسان داري او 6 کسان سعد بن وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده ابن جراح، طلحه عبید الله او سعید بن زید ابن عمرو رفیل رضی الله عنه. تا 10 مبشره په دې کې د کشر صحابي دی. نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسول زما پلار شرک نه دی کړی. هغه خو برانه د مکی مشرکان مناسو ورته چې بي قوپان داس کوي. رزق الله درکې، باران الله کوي، ځمکه الله پیدا کړی دا، هر څه الله پیدا کړی دي. تاسو کوم بزرا ولې ګډ راولې اوخ راولې د بت په نوم یې لګي او ته به ودرېدلو. تقریر به ورته وکړو، روزانه خو مشرو تقریر به ورته وکړو. تقریر بعد به ورته ویل چې ترکت اللات والعزى جميعا، ما لات عزى ټول پرېښودل. اوږده اشعار كذلك يفعل الرجل الرشيد وكذلك يفعل الرجل البصير. وخيار سره هم د قشاندي کار کوي. د به 2 رکعات نفل وکړه. نبی علیہ السلام ته فرمایل چاو د معراج په واقع کې ما کتل ناغه د جنت په یو نهر کې هغه ورقه د نوفل رضی الله عنه لمبل. عام موحدین د دنیا نه تللی دي، د توحید سره د دنیا نه لاړ شي الله کامیابی، او چې توحید سره نه نه به ناکامي. پاکستان کې ټول دنیا لګیا ده، خصوصي زموږ په سوشل میډیا باندې د مولیان حضرات لګیا دي، ټول اختلافي مسلې چړي اختلافي دلته هم په خال کې سم مولیان حضرات دي. بس په جنازه کې چې پاسي اختلافي مسلې، لکه جنازه کې د مړي خبرې کوه، د قبر خبرې کوه، د یری خبرې کوه، د شرک خلاف خبرې کوه، د بدعت خلاف خبرې کوه. ته پاسه د اختلافاتو خبرې کې یو کار صحابي کړی ته هغه څنګه ناروا وي، په کوم انداز وته تاسو سره دومره زور شته نو به دې به شروع کړي. د دې نه ټول خلک کوم طرف ته روان دي، قادیانیان ته روان دي، پرویزیان ته روان دي، او دې کوم طرف ته روان دي. خلک چې کوم دې په دې مینس کې څه کوي چړي
نو پخوانا په هندوستان او پاکستان چې کله جوړېدل نو دا علما چې دین په خپل منځ کې جوړل شو یو ډلې چې کومه ده دا ویل کې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چرا مسلمان یو ملت ته پمنکم کافر ومنکم مؤمن دا ځان له ملت ته ځان له مذهب ته ځان له خطه غواړي نو یو مولوی سے و دا نور سره د هندو مسلم بای بای سره نو هغه دا غږی نه خپه شو راغی دلته د نور سره مرګره شو کراچۍ ته راغی کراچۍ کې جلن حالتي یو پیر سے د غازی عبد الله شاه د چا هغه لوغله چې ګوري الدي خزي سجدي کې چاپیره تاویږي او نور تاویږي بار دراوه د خلکو تقریر شروع کړل دی یاله هغه خلک خو هندو مسلم بای بای هندو مسلم بای بای ځکه او بوتان ته سجدي کې تاسو قبرون ته سجدي کې یو شی د سفر اخته راځي وسم تلارشه د پنجاب تلارشه د شرک خلاف څوک کار نه کوي کم یو سړی ورغله دی چې داتا گنج بخش ته ورغله دی داتا گنج بخش کې بیان کړو تقریر کړی دی اواز یو کس تلاس نه نیولې چې وروره دا کار مکو راوځه شرک پر توحید تراشه چا ویل دي دې ته څوک ګناه نه وي دې مزار پرسته ته څوک ګناه نه وي دا ورځي یو قسم نه ورځي په ورځ کې ټول خلک لګیا دي موږ دین کار کوو څوک ترجمه کې څوک سکے لیکن اته چې نو برای راست کې روجي خړې کیږي څوک پروام نه ساتي چې وټلي چديږي چې لګا څنګه مسلمانان دي راشي اور مسلمان د روزه خوري نه مني کدا ډېر غټه خبره ده یو سړی د شرک نه مني کدا ډېر غټه خبره ده د شرک نه مني کیږي اصل خبره بنیادی ده چې عقیده توحید نه وا هیڅ عمل معتبر نه ده عقیده توحید نه وا هیڅ یو روزه معتبر نه ده هیڅ یو صدقه معتبر نه ده امهات المؤمنین عائشه رضی الله عنها یو کس حکیم نومه ده یو حکیم بن حزام دی هغه صحابي دی هغه صحابي دی چې نبی عليه السلام لراغه سوال وکړو نبی عليه السلام ورته سوال مکو سوال خوشی شه دی قیامت پر سره راشي په مخ پور به غوخه نه مکو سوال نو هغه صحابي وکنه نبی عليه السلام ته فرمایله چې بس نن نه بعد سوال نکو نو څنګه سوال به نه کو کور ته بچلال روټي پخپل رااله او پخپل رااله خپل جامي پخپل انځه چاته ویل زما جامي وینځه یو ځل دي چابک کولې دی علامه عینی نقل کړي یو کسره چابک ورګورو اول ورو کې درځي باندې بهسته کو شو هغه چابک پخپل راوغه سما د نبی عليه السلام سره لوس کړي بس سوال نکوم دا ابوبکر صدیق له زمانه رااله بشمار مال بیت المال کې جمع شو او ورته خپل مال دیوال ول چې ناخلم د عمر فاروق زمانه رااله ورته استعمال موږ تنکړی ورا خپل مال دی وسه او ورته ما تاسو ته پرېخه دي جمعه کې خلک راغون کړه خلکو ته ویل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې حکیم خپل مال ناخلي تاسو ټول گواشه تاسو ټول گواشه دا مال چې کومه ما څه کو تقسیم په سوال نه غدي صحابه خبره وي چې دوغله بیا خبره وا یو بل حکیم درشه ډېر قربانیاں نکړي دي په شرک په زمانه کې ډېر خیراتونه به کول سیله رحمی په پاللا ډېر ورور مخکې ویل کنه چې مشرکان به خپل لونه خخولي ډېر لونه چې کومه اغستې دي په خانو باندې یو سعید زید بن عمرو نفیل اغستې دي سل جنکه اغستې دي د وی جنې قیمت 202 خان چې دا به ورکو او ماشومه خخوله دی به زر لاړو الګا دا ماشومه ولې خخوي مال راکې او دا 2 خان واخلي او دا مال راکې زما لور شو بیا به ویوړه هغه غټه شو بلوغ ته جوړ سي د بیا خپل مور په سلام ولګره دا جنې بلوغ ته ورسېدله کته چې په صحیح طریقه باندې چاته باندې کا کوي بیا تاسو خیال ساتئ درکو مې الله او کنه دا زما سره ته که شاده حکیممو هغه د مشرکانو چې جنکې به خولې د شرک په زمانه کې خکارونه کول نبی علیہ السلام ته فرمایله چې نه هغه څه پیدا نه ورکې جهنم نه بچي هغه په خپل ټول عمر کې یو ځل دانه ویل چې لا اله الا الله دا خبره نه وکړي دا ټیک ته د نور مشرکان نه سزا کمي چې کوم باغیان مشرک دي باغیان مشرکان نه به ظالمانو مشرکان نه سزا کمي ولیکن نور څه پیدا ولا ورنکړه
د جهنم نه معاف نه کو چې دو کسان شرک نه دي معاف کړي د دو کسانو په وجه باندې هیڅوک الله نه معاف کوي یو ابراهیم علیه السلام پلار آزر یو د نبی علیه السلام تر ابو طالب صاحب چاولی چې ابو طالب صاحب سره صاحب ویل نه دي پکار ما د نبی علیه السلام په خپه کېدو نبی علیہ السلام پاگے خپه کېدو ځکه دوه منځ کې فرق دی د ابراهیم علیہ السلام پلار آزر چې و هغه سو دشمنو د چا د ابراهیم علیہ السلام او ابو طالب صرف د نبی علیہ السلام دوستو نه ابو طالب صاحب علیہ السلام دی نه رضی الله عنه دی نه رحمت الله علیه دی ابو طالب صاحب دی ځکه نبی علیہ السلام سره قربانی کړل د حق او د حق پرس حمایت کړل د حق او د حقو حمایت کړي د قران د پرچار حمایت کړي د توحید د پرچار حمایت کړي په خبره نه قبول کړي او هغه پیدا ور کړل کله چې نبی علیہ السلام په تکلیفونو کې شون ابو طالب سے په خاطر ولاړو پریشانانو کې ابو طالب سے نه پر خدای تکلیفونه نه پر خدای علامه ابن جوزی زاد المسیر کې نقل کړي وهم ينهون عنه وينأون عنه لاندې یذل مکی مشرکان راجم شو او نبی علیہ السلام د ابو طالب سیف سره دی هغه خان ساتله په دې وګبنې صادر دی او د کجوري لخت ور سره ده ابو طالب سیف لمکی مشرکان له تو استاد اورارا زمو معبودان ته کنځري کوي هغه ورته چې تر شا کنځري کوي چې نه د کنځري نکوم خو زه ورته چې دا هیڅ هم نشي کولای دا بوتان هیڅ هم نشي کولای ګوره کنه دا دې کنځري وکړي ناوی دی خبری تا کنزلی ویلی چی دا حسم نشی کولی دا کنزلی دی نا دا مکی مشرکان ابو طالب سے خوبوڑا دی ضعیب تے دا مکی مشرکان چی دا وراره دی پریکن مونگ دا لپریکو نا ابو طالب سے چی دین آقا راتاو شو ورطوائی واللہ لن یسلو الیک بجمعهم حتی یوسد پی التراب دفینا لوی اشعار ویلی دی وی قسم دے چې تاسو ته نشي درسي تا ته نشي درسي ټول مشرکان چې دوی اتفاق هم وکي اج په تور خاور کې مدفن کی کنه نو بیا کې دې شي په تابع گزارو کی او لولا الملامه والحذار ومسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا او غیر کنزلوارو خزر نه لري چې اوس پوای چې د ور نوې لیدلو اسلام قبول کو کنه ما پڑھا کې اعلان کړی ته پیغمبر او خصي پیغمبر اخري پیغمبر دا اعلان نکوم نور ته څوک څه نشي ویل لیکن چې کله د شرک سره راغی دنیا نه لاړو رسخت شو نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې انک لا تهدی بس مخه بکیږي صحیح بخاری نقل کې عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ته تاسو کو چې د الله رسول زما دی ورور خو تاسو سره ډېر قرباني کړې ده ډېر قرباني ډېر تکلیفونه برداشت کړې تاسو په خپل سوچ وکړئ درې کاله په شعب ابي طالب کې د ټول عرب سره بایکاټ سوشل بایکاټ نو چا خبري کوله نو چا تجارت کولو نو سره چا د رښتیم سکولې مکمل بایکاټ علامہ سہیلی روز العنوب کې نقل کړي د شپې با ابو طالب سے بسترې برابر کړي بیا به ول دا بستر د پلانکی دا در پلانکی را در پلانکی را در پلانکی تقسیم دیو کو هر شپه دا چل کو سالو چې خلک را پاسېدل د نبی رسول الله بستر او پاغزي کیو دا بستر او په مېس کې بیا ودو ابو طالب سے پاغزي کیو بیا به کله په دې کې بستر وا سارو چې خلک را پاسېدل نبی رسول الله پاغزي کیو نو یو ځل ورته خزي ویلي دا ساجي بکار کې د شپې ته دلتي نبی علیہ السلام التی هغه چې بیا ګورو د شپې سار دلتي تالتي او ورته ویل دا څه شه ده زه پتا سو امیدوار نه کوم دا مبارک زه پتا سو امیدوار نه کوم کله چې تاسو جاسوسان دي او د شپې څوک حمله وکي زه به مړ شم له بچي نو تاسو څه سوچ دي مسلمان تر کول شي سي مشرک تر کړی نو نبی علیہ السلام سره مين نه کوله حد درجه مینه وسره حد درجه خو چې کله مړ شو پات شو جهنم ته لاړ ولی مشرکو نو عباس رضی الله فرمایل چې د الله رسول دې رور زما ډېر قرباني کړي څه فائدې ور کړی دا او چې نور څه فائدې خو نه ور کړی وګړي جهنم نه خو نشي بچ کېده او دومره فائدې کړي د زما سفارش زما مينت چې د جهنم د یخنا د جهنم هغه ځکه تر اغله دی چې د زحزا وي زحزا عربی زبان کې د وبو دي چریت وي چرانه چر خو پیژنې کنه پړکی پوری ځکه چې برازي کنه هغه د چر وي
نو زحزح عربي زبان کې چرې ته وایي. نو معنا دا چې د جهنم په هغه چرې کې دی دومره اور دی چې پړکو پورې دي او لاندې به یې تلو کې 2 سکرلټې دي د هغې د وجې نه د دماغ خوټ کېږي چې ټولو جهنمیانو کې د هغه سزا کمه ده. جهنم نه معاف نه شو. او یو چې کله ابراهیم علیه السلام ته جامې واغوستل شي، صحیح بخاري و مسلم حدیث دی چې اول من یکسا ابراهیم، اول جامې په میدان محشر کې ابراهیم علیه السلام ته اغوستل کېږي. بیا به فرمایي پروردګار ورته چې څه غواړې؟ ابراهیم علیه السلام به فرمایي نفسي نفسي، زه خپل ځان چې غواړم، نفس غواړم چې زه څه شم معاف شم. ته خو معاف یې، ته خو معاف یې. چې کله هغه ته دا پته ولګي زه معاف یم چې نور څه غواړې؟ وایي پروردګار زما پلار آزر معاف کا. پروردګار ورته ستا پلار آزر معاف کړم، هغه بت پروش، هغه بت تراش، هغه چې بتانې جوړول، بتانې خرڅول، هغه بت پرست چې د بتانو بندګي کوله هغه معاف کړم. وایي لاندې ورته وګوره، چې ګورې لاندې به پروت دي، لیوه به دې الله جوړ کړی، لیوه زوبعه به دې جوړ کړی. زوبعه یو زوب دی، زوب خادمۍ ته وایي، زوبعه لیوه ته وایي. زوبعه به دې جوړ کړي، غټ غټ ویښته وي او دا په وینو زو په ګندګو کې پروت دي پاستر. وایي دا دې پلار دی. یعنې شرک یې کړی دی، مشرک سړی باغي دی، زه نه معاف کوم. اصل خبره همدا ده چې توحید دپاره نبی علیه السلام ډېر لویه قرباني کړله. دې صورت کې خالص د الله وحدانیت دی، ډېر اوږد صورت دی، ډېر بحثونه به خلکو کړي دي. لہذا د الله د وحدانیت په وجه باندې دې سلسل قرآن دی. قرآن مجید کې 3 مضامین ډېر ذکر کېږي: توحید، رسالت، آخرت. دې ته سلسل قرآن وایي ځکه په دې کې خالص توحید دی. 3/1/3 د 3 حصے د قرآن برابر دی. 3 ځله سړی وایي که نه د قرآن برابر شي، خو دا مطلب نه دی چې یو سړي سورت فاتحې نه شروع کړي د والناس ته ورسېدلو د هغه ثواب، او یو سړي 3 ځله سورت اخلاص وایي د هغه ثواب یو شان دی. نه، یو اجمالي طور ثواب وي. تاسو په هغې باندې پوهېږئ، بار بار وایم لکه یو سړی د هغه تنخوا ده، هغې ته بنیادي تنخوا چې تاسو وایئ بیسک پی ورته وایي، اصلي بنیادي تنخوا 60,000 روپۍ، او دې اخلي 140,000، دې اخلي 50,000. تنخوا خو د دې په کاغذ کې لیکلی شوی دی چې بنیادي تنخوا د 60,000 روپۍ ده، نو دې اخلي څنګه 50,000؟ دا اصل خبره دا دی، دا پکې د پلانکي اګریمنټ دی، دا پلانکی شی دی، دا پلانکی شی دی، پلانکی شی دی. نو دغه شان خبره ده چې د سورت اخلاص مجموعي قرآن یو ثواب دی. بیا چې کله تر بسم الله نه شروع وکړي، د بسم الله د با ځان نه نیکي ده، او د سینې ځان نه ده، او د میمې ځان نه ده، او د یو حرف ځان نه ده، بیا د بل صورت ځان نه ده، د بل صورت ځان نه ده. دا هغه صورتونه فضایل چې جمع کړي نو هغه بیا ځان له ثواب شي، نو هغه بیا د دې نه ډېر زیات شي. خو لیکن اجمالي طور باندې 3 درجې سورت اخلاص د قرآن برابر شو. نور چې سره بیا دا جمع شي نو ډېر لوی ثواب دی جوړېږي. سلسل قرآن دی، بشماره فضایل دي. نبی علیہ السلام په تبوک کې علامه در منصور نقل کړي، ابن سعد طبقات الکبرى کې نقل کړي، علامه بهقي دلائل النبوت کې نقل کړي. نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین راغی او یو صحابي پات شوی دی، هغه نوم معاویه ابن معاویه اللیثی السلمی رضی الله تعالی عنہ، مدینه کې پات شوی دی. تبوک د مدینه ډېر لري دی، د میاشتې فاصله ده. ول هغه جنازه کې ویلاو دا هغه جنازه ته الله ښکاره کړه. جنازه او حدیث باندې کلام شیخ نور تاییدات او شواهد سره ډېر دي، قابل نقل دی. نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه چې ډېر خلکو پات شوي دي، د دې څه کمال دی چې حکم راغی چې دغه باندې جنازه کې ما ته ښکاره شوه. ناول د کمال دار چې د یو صورت سره مینه ده چې هغه ته سورت قل هو سورت اخلاص وي. هغه په ولاړ یو پناست یو پروان او چې کېناستو بنم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او چې کله به ګرځېدو نو هم ټول عمر دې صورت سره مینه وه. مینه ولې؟ الله وحدانیت وبکي. د دې مینې په وجه باندې الله ولا دا ایوارډ ورکو دی، ولا قدر ورکو دی، ولا عزت ورکو چې پیغمبر په تبوک نه چې کوم څه وکړه جنازه وکړه. د دې وجه نه هغه صحابه 2 واقعات مختصر ویم. یو د ابی بن کعب رضی الله عنه دی، یو بل صحابي دی امیر د لښکر، او چې کله مونځ کوي نو اول سورت اخلاص وي، هغه امیر صاحب هغه امام د جماعت هغه، او بیا به بل سورت وي، او هغه امیر صاحب چې دی د لښکر امیر هغه اول بل سورت وي، بیا به سورت اخلاص وي. نو مقتدیانو شکایت وکړو ځکه چې طریقه کار د امامتۍ چې اداره چې یو سورت په وي، په نوافلو کې، په سنتو کې،
2 3 4 5 صورت یو ځای کولی شي. په فرضو کې عادت دا جوړې نه اوس که یو سړي فرض که داسې چلو کو چې د صورت سره صورت اخلاص وي نو موږ کې څه فرق نه دی. پیغمبر ته یادي حکم نه دی کړی خو د پیغمبر عادت نه و په خپله باندې نبي علیه السلام یو صورت وایو د صورت عیسی ویله یا یو صورت مکمل وایو یا د صورت عیسی ویله 2 صورتونه په فرایضو کې نه یو ځای کول عادت مستمره ده نور په نوافلو کې په سنتو کې یو ځای کول شي. خو که فرض کې چرته یو مولوی صاحب هغه مونځ وکړو او هغه د 2 صورتونه چرته حدیث دلته دی ویل نو مونځ وشو خو عادت په نه جوړي دغه پیغمبر عادت دانو. نبی رسول الله تابوی راله شکایت وکړو ته ویل چې په دې طریقه باندې مونځ کوي او موږ ورته وایو هغه چې امامتي را پسې کوي جوړه کوي ځکه بیا اړي امامانو کنه مولوی څخه خپه نشي او دې امامان غریبانان چې لږ مجبور دي هغه بیا اړي امامانو او نور بل څه غرض هم نو نه پټای لکار کو نه مسلک لکار کو نه مدرسې لکار کو نه چاله کار کو چې راشه قبضه ګروپ کې خونو واغوي امامتي کوي وکي کنه خیراتي امامتي را بل سره مخ کې شي زما څه کار دی مخ کې کوم ما په سیموس کې دې څه کو هغه ورته چې خستا خلاف مو شکایت کوي وکي نبی علیہ السلام ته شکایت هغه ورته ویل چې نبی علیہ السلام ته ولې دا طریقه کار کوي چې د هر صورت سره صورت اخلاص یو ځای کوي یا د هر صورت توقع صورت اخلاص د غبل ته وي هغه د الله رسول دې صورت سره زموږ مینه ده. نبی علیہ السلام ته جواب کوي چې حبک یا ادخلک الجنه د دې صورت تامینه دا به جنت ته داخل کی دي څه ته نه ویل چې دوباره دې مونږ کوا خو ورته ویل چې دې صورت تامینه به جنت ته داخل کی ولې په دې کې الله یواله دی خالص یواله د دې ډېر غټ علما په دې باندې تاسو ته پته ده مولانا غلام الله خان مرحوم په دې باندې ذبح شوی دی په سټیج باندې ولاړو تقریر وکړو او په دوران تقریر کې په سر باندې پیسې اخیستل شوې او یو دمه د نایل د چاړه چې دا نه دایله په دې مړی راخودله خو بس الله تعالی بچ کو هغه ځل په مړی باندې لاس کې خودلو او بیا رګونه کټ شو په مړی کې بیا आवाज چې کله بیا درس کولو هغه به غاړه تازه کوله دا به ځکه تاسو کولای چې هغه مړی کټ شو دا به څه شي باندې دا به لا اله الا الله باندې په توحید باندې زموږ استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم په زمانه کې شرګړ کې به ویل چې قال الله قال رسول الله صدیق کړه چاته کنځري جګه کنځري دومره ګران کار وي 28 ټوپکوالو پسې ګرځیدل خدای نه مخ کې هغه یو ځل درس لدل او واپس را روانو یو مولوی سه ورسره چې کتل مخامخ 3 کسان ناست ټوپک ورسره دي نو د خپل مرګري ته ویل چې ورور ته پته را چې دا کسان ماته ناست ما به سره پیسې اخیستې پاو کې 67 کې 8000 روپے ډېر غټ شو 8000 روپے بیا اخیستې دا به ما باندې ډس کې تا د سنوي غزوله کې دا نو ته ما ته ودرېږي نه ته زه استوس سیده ځه ما ته نه ودرېږي خو واحد سره بغیرت نه اخرتي نبی علیہ السلام توحید بیان او غیرت وکړي صحابه توحید بیان او غیرت وکړي دا خو چې وهمي او مشرک او بدعتي کنه دا بزدلې ناغه جرانی دې شو سلام کې باغه سوکو به مخکې کېدل نه شو ناول جماعت السلام علیکم سلام سره به زه ټوپک شاته او چې کله ما سختل شو موږ یو کور درالم دروازه ووالو کسان لاله دروازه را تو زرا وته ما دوی د 8000 روپے ستا په سر باندې موږ لا پلانکی را کړی دي دا 8000 روپے تو اخلا اوس ته موږ ته آرډر وکړي چې موږ ختم کوو ما ورته ویل چې شهید نه جوړو چې سباله په مزار جوړ شوی شهید بابا او تخلق کوي د یو بدعت نه چې کومه نه د شرک اړه کولاو شي زه په دې معاشره باندې وهمه چې د خپل مقتدیان خپل معاشره وهي چې بیا خو قبر له څوک نه ځي کنه اوس که تاسو مړ کو کنه شهید شو ټول دنیا ته شهید وي مزار به جوړ شي هغه واقعي اپ چل ور سره شو هغه چل دا د مسبانی ناسو دا تاسو په توحید په بیان باندې د وحدانیت په بیان باندې دا دشمنی و نور څه خبره پکې نه و د مال او دولت څه مسله نه و تجارت څه مسله نه و د توحید مسله یا د په دې صورت په دې توحید باندې خلق سره دشمنیانی شوې دا ورټینګوي او دا یاد ساتي ور ایمان او توحید دې مثال د شاهد دی دا بل څه نه برداشت کوي شاهد دې یو بلر شاهد دی تبه کی معمولی غونډي مغافیر یا معمولی غونډي ګندګي ورواچوا غون بلر چې کنه دا څه شي دا ختم شي دا ښه شي
توحید او ایمان هم دغه شان دی چې دا شرک نه مني، دا بدعت نه مني. دا چې معمولی ملاو کو مثال د مغافیر دی بل سلسله ختم. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې پروردگار فرمایي انا اغنى الشرکاء من الشرك. یو سړی یو عمل کوي سل اجزا دي، یو 99 اجزا د الله د پاره، یو جز پکې د بنده لپاره، د مخلوق ته پاره، غیر الله د پاره. الله تعالی مو ته یو کم سلام پرې خدل ورې سخا شو شاد سخا شو. نو بدی خالص توحیدانیت خبرې دي، د دې سره مینه کوي. نو قل هو الله احد لفظي ترجمه عام طور خلق لورځي خو لګي زده کوي. قل اوایا چاته وي؟ پیغمبر ته وي. پیغمبر چاته وي؟ صحابه ته وي. اوس موږ چاته وایو؟ نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې قل، هغه خپل صحابه ته چې قل. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه امام نسائی نقل کوي دا غره شاګرد ته پوښتنه چې قل اوایا چاته وایو؟ موږ ځان نه چې تلاوت کوو چې قل اعوذ برب الفلق. نو د قل معنا خدای چې اوایا دا خو سره بل ته وایي چې اوایا. ناغور ته ویل چې او دا تاسو مام د نبی علیہ السلام نه کړو چې تاسو ته د الله طرف حکم راغی چې قل، تاسو صحابه ته ویل چې قل. اوس موږ چاته وایو چې قل؟ نبی علیہ السلام ورته چې دا په لوح محفوظ کې دي دي ته حکایت وي څنګه چې نقل دي سی بوي او بلکې هر څوک مخاطب دي، تاسو مخاطب خپل ځان مخاطب شو. قل اوایا کله کله خپل ذهن کې شی موجود دی دا مخاطب شي، خپل ځان ته مخاطب شي اوایا. نو قل اوایا هو شان د خبرې ده الله احد، الله یو دی، دا الله اسم اعظم دی، دا الله د نوم ترجمه په زبان کې نشته. دا خبره یاد ساتئ. الله دیت عالمی شخص امام ابو حنیفه رحمه الله امام طحاوی نقل کړي چې اسم اعظم دا الله دی، د دې په بل زبان کې ترجمه نه کیږي. الله د عالم ترجمه څوک نه کوي. عبد الله څوک ترجمه نه کوي چې کوستا دلته عبد الله مولوی صاحب د فرض کا او د سټیج کې تری وي چې الکا اوس په الله بندر اپاسي او تاسو ته تلاوت وږي. ها نا ورته ضرور ته ونه ته الله بندې ما عبد الله یم وې ته الله بندې نه وې دا الله بندې یم خو نوم می دغه نه دی، نوم می عبد الله دی. او که فرض کاوه ته چې عبد الله نو عبد الله مولوی صاحب قاری سے براپاسي تلاوت وږي. اصل کې دا د الله نوم دی، دا د الله اسم اعظم دی. په دې باندې چې کومه بل زبان کې څوک ترجمه نه کوي، فار زبان کې الله دی او دا دومره خوږ نوم دی چې د زړه سره لګي. په دې ملکن کې چا لیکل دی کنه زه تر مخامخ شم ته وګورم د زړه سره خوشاله شي. الله یعنی څومره خستنه دی یا الله. نو قل هو الله الله یو دی احد واحد کې عام عرب فرق نه کوي، لیکن نو فرق ورشته دی. فرق دار په دې کې فرق وکا پښتو کې تاسو یو وایي په یو بس صحیح دعا یو دعا اول دویم، خو په یو دوی پسې بل ټکی نه. یو دوی په دې بس څوک دویم نه وي، دو پسې نه یو دوی دی، پلان کې یو دوی دی. خو په یو پسې دعا، په ایک پسې دو، په ون پسې ټو، یعنی په واحد پسې اسنه، لیکن په احد پسې استه څوک نه وي. په یکتا پسې دوتا نه ویل کېږي، په یو دو پسې دو دوی نه ویل کېږي. نو د دې په دې ځکه د دې ترجمه ټیک ته په نور ځګونو کې کا ایک وکړي نو خیر دی. خو په دې کې یو دوی ترجمه ځکه په کار ده چې دا د مشرکانو د يهودو د عیسایانو د یو سوال د اعتراض جواب دی چې الله نعوذ بالله نسب سره او حسب سره نو ته وایا چې الله یو دوی دی، د دې امکان هم نشته. الله یکتا دی، د دې امکان هم نشته. الله الصمد الله بی نیاز دی. خسته ترجمه کړي بشمار ترجمه دي، خو چې کله مولوی صاحب دار د جمعات ماشومان ته اوله صحیح ترجمه وکي او د سکول مولوی صاحب اوله صحیح ترجمه وکي کنه ټول دنیا بیا ټیک کوي. یعنی خو دا اول غلط کار سړی ته وخی بد ټول عمر بیا په غلط رواني. اوس وګورئ دې ترجمه عام مليانو خکړی د الله الصمد الله بی نیاز بهترین ترجمه ده، جامعه ترجمه خو صحیح کړل ده. یو ټکی وای صحیح وای لم یلد ولم یولد نسب نشتی ولم یکن له کفوا احد نسب د پاره چې کومه صفکاری هغه کفو همسره نشته خزه نشتی. الله دې نیاز دی. ان الله وتر الله یو دوی دی، الله دې ته محتاج نه دی. او دې پوره خو دې سورتي اخلاص وایو نور مسائل دی بګي توحید دی بیان کو. مولوی صاحب خپه شو، امیر صاحب خپه شو، ملک صاحب خپه شو، ماما خپه شو، مور خپه شو، پلار خپه شو، تر خپه شو، گاونډي خپه شو. ځکه قران دی کنه، قران کې وړي خبرې دي کنه تعالی اقیموا الصلاه بالمازان موږ کوي بالمازه خپه شو.
اے سودخورو سود پرېږدئ، سودخواره خفه شو. اے رشوتخورو رشوت پرېږدئ، رشوتخواره خفه شو. خفه شو که نه؟ ځمکو وهونکو پیتو والا بس پیتو والا خفه شو، ځمکو والا خفه شو، میراثخورو میراث والا خفه شو. نو اوس یو به خفه کېږي که نه؟ منی نه خفه کېږي به، نو په آخر کې به پیریداران خفه شي، تعویزګر به خفه شي، دمګر به خفه شي چې غلط دمونه کوي. و چې دا خفه شي ته به ته خو هم دم کې خولې له راوستي، تاسو دمونه کوئ که نه؟ و چې نه دي پرېږدي څه کوي؟ جومات کې نه پرېږدي او بهر دې نه پرېږدي. خلک به خفه کېږي، ستا خلاف په څه کې سازشونه کوي. څوک په ستا خلاف پروپیګنډې کوي، څوک په ستا خلاف تعویضونه کوي، څوک پر باندې جادو منتري کوي، څوک پر باندې الزامات لګوي. ته به د یوې خبرې نه کله خبرېږي او کله نه. کله چې خبر شي زړه به دې خفه شي، پروردګاره ما خو د قرآن بیانو، ما خو د توحید بیانو، ما خو د احکام بیانول. کور ټیک شي، ماحول ټیک شي، دا څنګه چللی؟ دا خو ټول خلک زما دشمنان جوړ شو. نو پروردګار ته سوال وکړو چې ربه ما ته چې کومه د بچاو دپاره د حفاظت دپاره څه راکړي. د بچاو د حفاظت دپاره زما داسې دشمنان دي څه پېژنم او څه نه پېژنم، او څه خپل دي او څه پردي دي، څه پیریان دي او څه انسانان دي، په یو شکل کې نه دي، په مختلفو اشکالو کې دي. نو پروردګاره ماله داسې یو میزایل پکار دی، داسې یو ټوپک پکار دی، داسې یو کارتوس پکار دی چې زه پرې ډز وکړم که دشمن زه یې نه م او که نه یې نه م خو چې ولګي. نو پروردګار وایي چې داسې صورت در کوم، دوه صورتونه چې دا ته په پټو سترګو وې، که په بلستان کې وې، که تا قبلې ته مخې، که د مشرق ته مخې او که د مغرب ته مخې، او که دشمن پېژنې او که نه پېژنې، خو چې دا دوه صورتونه وې که نه دشمن نه به خلاصي. دا دوه صورتونه صحیح د هغې دي، صرف لفظي ترجمه یې واورئ. قل وایه پیغمبر اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا باندې. ربه زړه مې خفه دی، زړه مې پریشانه دی د دې خلکو د لاسه، د دې پروپیګنډو د لاسه، د دې مسلو د لاسه، د دې خلکو د دې ویناګانو د لاسه. څنګه چې سبا راولي او تیره ختم کړي، شپه ختم کړي، دغه شان دا صورتونه زه وایم زما د زړه تیره ختمه کړه، زما د زړه پریشاني ختم کړه، زما د زړه خفګان ختم کړه، رڼا پرې راوله. دشمنان څوک دي؟ شرونه څوک دي؟ من شر ما خلق، د شر د هغه نه پروردګاره چې پروردګار پیدا کړي دي. تا خو د خیر دپاره پیدا کړي دي، اسباب غلط استعمالوي، دوی خپل سوچونه فکرونه غلط استعمالوي، د دې نه مې بچ کړه. ومن شر غاسق اذا وقب، شپه د آرام دپاره وه، د تهجد دپاره وه، د عبادت دپاره وه، لیکن هغه دوی د فساد دپاره استعمالوي. ربه د دې نه مې بچ کړه. ومن شر النفاثات فی العقد، او اکسیجن چې سړی اخلي او هایدروجن پرېږدي نو د زندګۍ دپاره پرېږدي، لیکن دوی لګیا دي په دې باندې جادو منتري کوي، دوی پې پردې زندګي اخلي، پردې زندګي پې اخلي. سا واخله او سا پرېږده، اکسیجن چې کوم دی نو هغه دې څه کو داخل کو، هایدروجن دې پرېښودلو. دا خو د انسان د زندګۍ دپاره دی، ټوله معاشره ټوله زندګي په دې باندې آباده ده. خو لیکن دې ولګېدلو هغه خپل اکسیجن کومه سا چې دی هغه استعمالوي د چا دپاره؟ هغه د انسان د هلاکت دپاره استعمالوي، د خلقو روحونه اخلي، جادو کوي، منتر کوي. ومن شر حاسد ذا حسد، او د شر د کینهګر نه چې کله کینه کوي، دا ډېره بدترینه بیماري ده، دې ته خیراتي ګناهګار وایي. علامه اصمعي وایي او یو بانډچی امام قرطبي نقل کوي، یو ولاړ وی هلکه تاسو مظلوم ګناهګار پېژنئ؟ خیراتي مظلوم ګناهګار. هلکه ګناهګار خو مظلوم نه وي، خو دې ته مظلوم ولې وایي؟ خیراتي وایي دا دې چې ګناهګار دی چې دې غریب ته په لاس باندې هېڅ نه میلاوېږي، همیشه خپئ، همیشه خپئ. هغه سړی ولو چې رخي جامې اغوستلې بس دې خفه شي، پریشان یې ربه د دنې واخلې. هلته پردی کور یې ولو یې ربه د دنې واخلې، هلته هغه ګاډی ولو یې ربه د دنې واخلې، هلته د هغه بل عزت یې ولو یې ربه د دنې واخلې. د دې هېڅ هم نه میلاوېږي. ورځ په ورځ باندې چې د پکې یو بیماري داخلېږي، خفګان داخلېږي، بس دغه شان پریشان یې همیشه خپئ. وایي دا څوک دی؟ وایي دا کینهګر دی. کینهګر دې ته وایي که نه کینه چې د یو سړي نعمت ویني که نه ښه حالت ویني، دی وایي ربه د دنې واخلې، مال یې راکړې او که مال یې نه راکړې خو د دنې واخلې. اوس دې ته خیراتي ګناهګار وایي. او حدیث کې راځي وایي دا کینه، دا ګناهونه داسې د نیکۍ داسې سیزي لکه وچ لرګي چې اور ته ورته کړي دا وسوځي. نو الله دې خیر کړي، دا د یهودو ګناه وه، ښځو ته منتقله شوه، سړو ته منتقله شوه، او اوس پسې لږ داسې مخکې درجې ته چې کوم د دین کار کوي دوی ته منتقله شوه. ځکه د دین کار هم کوي نو په صفا زړه باندې به کې دا خبره یاد ساتئ. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي د صحابو 3 صفتونه، یو صفت دا و چې علم ورسره جوړ و، دویم صفت دا و چې زړه یې پاک و، او دریم صفت دا و تکلفات پکې نه و. نو ځکه هغوی د دین کار کول، دین کار چې کوي نو 3 خبرې به ځان سره راوړې.
یو به در سره علم او پوهه در سره، دویم به زړه پاکي. څوک به دین کار کوي ټیک خبره کوي، هغه ټیک خبره وایا، د دین کار د دین کار وایا. او درې مر پکې تکلفات نه، د جایز کار لپاره به ناجایزه طریقه نه استعمالي، او د ناجایز کار لپاره به جایزه طریقه نه استعمالي. دې د تکلف فعل کیږي. نو دې کې نګر نه مې بچ کی. اوس په دې اولنی صورت کې دشمنان ډېر دي، خو صفت سی رب الفلق راو، دشمنان کمزوري دي. په دې وروستو کې صفتونه درې راغلي: رب الناس، د ماشومانو ربا، ملک الناس، د ځوانانو ربا، الہ الناس، د بوډاګانو ربا. ها علامه ابن قیم فرمایي څه غواړي؟ پروردګار دشمن مې ډېر زورور دی، په نظر راته نه ښکاري. دشمن مې ډېر زورور دی، د دوست په شکل کې راځي. دشمن مې دومره خطرناک دی، په زړه مې حمله کوي، په بادشاه حمله کوي، او چې زړه برباد شي هر څه شي دا برباد شي. حدیث کې راځي چې الا ان فی الجسد مضغه، په دې وجود کې یو ټوکړه ده د غوښې، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. کله چې ټیک هر څه ټیک وي، چې کله برباد شي هر څه برباد شي، زړه مې بربادي. نو د دې دشمن خطرناک دی. نو چې خطرناک دی نو صفاتونه درې را: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. پناه غواړم چې نه د هغه دشمن نه چې په ځل باندې حمله کوي، وسوسه اچي، شیطان دی، انسی کې جنی وي، پروردګار ماته بچ کی. قران چې کله اخر ته ورسیږي ختميږي نه قران اخر ته ورسیږي. حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حدیث ترمذی نقل کوي چې قران کله اخر ته ورسي نو د قران د لستون کې مثال د هغه مسافر دی حال او مرتحل چې کور دلا کې بستر خوره کې ډډه ولګي، لږ سات پس بیا بستر وتړي پوګي کې بیا روان شي. نو قران مجید روان کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته ابي ابن كعب قران چې ختم شو اخر ته ورسونه بیا دې ځکه تر ورسو مفلحون پوری به وایو. نو د مفلحون پوری به موږ اسي وایو. نور به مولانا سي بیا خپل ترجمه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا توفيقا يقينا معاصيك وارشدنا إلى سعي ما يرضيك واجرنا يا مولانا عن خزيك وعذابك. پروردگار دنیا و آخرت هم خسته که، مشکلات هم حل که، شریع اجاز ضروریات هم سر تورس، مرضونو آفتونو مصیبتونو غمونو محفوظ که، در رحم و در کرم معامله رسو که. الہ العالمین دی قرآن درس چی چا کرده که په ناظره باندې ترجمه باندې پروردګار د په علم عمر کې برکت واچي، مشکلات حل کې، کومورونو چا اورېدل دي پروردګار او ته په دې باندې صحیح پوهه ورکړي، عقیده او عمل په برابر کې، دا اوس مسایل پریشانی نه ختم کې، کومورونو د جماعت کې یا بهر اوریدونکو کې دي دا اوس مسایل شرعیه حاجات شرعیه دي سرته ورسي. الہ العالمین څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ور، جسمانی بیماران دي روحانی بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي. الہ العالمین سو قرضدار دی قرض النجات نصیب کی، بچا سے شریع اجاز ضروریات سرتے ورس بے الواد ورکی، چا نارینا الواد نشتے نارینا الواد لورکی، چا زنانا الواد نشتے زنانا الواد لورکی، چا الواد چے نیکان صالحان الوی کی، حقیقی مجاہدین کامیاب و کامران کی، حقیقی دایان کامیاب و کامران کی. دا قرآن و دا حدیث درسونه جاری و ساری و ساتی، دا مساجد و مدارس و مراکز و تا محافظ و ناصر شي، دا حرمین و حفاظت وکی، د مظلوم او مسلمانانو امداد او تعاون وکړي، د هغو مظلومو بېکسو کشمیریانو فلسطینیانو امداد او تعاون وکړي. پروردګار زموږ د دې وطن محافظ او ناصر شي، د دې هر قسم مسایل او پریشانیانې ختمې کړي، یو عادل بادشاه راله راکړي چې اسلام دوست او وطن دوست وي. پروردګار دا کومه پریشاني د بیمارۍ د الٰه العالمین دا وبا ختم کړي. پروردګار دې وبا نه موږ ته نجات نصیب کړي. زموږ د دې وطن چې څه مسایل دي هغه ټول حل کړي، څه قرضې دي څه مسلې دي پریشانیانې ټولې ختمې کړي، امن و امان راوړي. پروردګار ته موږ معاف کړي، زموږ استادانو بخښي، زموږ شیخانو بخښي، زموږ مور و پلارو بخښي، کوم خلک چې وفات شوي دي نږدې لري په دې علاقه کې ټول معاف کړي.
پروردګار زموږ د علاقې حفاظت وکړي، د هر قسم وباګانو، مرضونو، مصیبتونو، قهرونو نه بچ کړي، د رحم او د کرم معامله راسره وکړي، عقاید هم ټیک کړي، اعمال هم ټیک کړي. زموږ په کورونو کې پریشانیانې دي په خوشحالیو بدل کړي. زموږ په کورونو کې کومه تیاري دي د ګناهونو هغه لرې کړي. زموږ په کورونو کې د قرآن او سنت رڼاګانې راولي، الهي العالمین د سنت رڼاګانې راولي. زموږ د کورونو شرکیات وباسي، بدعات وباسي، رسم و رواج د شریعت خلاف دی هغه وباسي، ګناهونه دې لرې کړي. پروردګاره کوم خلک چې د قرآن او سنت کار کوي د هغوی په عمر کې برکت واچوي، سر رکاوټونه مسلې دي ورته هغه ختمې کړي، دنیا او آخرت هم ښایسته کړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس هم نصیب کړي، د رحم او د کرم معامله راسره وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.